رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی محترم اوریدن کو کتن کو نن 20 مارچ تے دا وقت تقریباً لسکم یولس بجیری دو لسکم مونږ د چراټ علاقې کې دلته مولانا حمید صاحب د ذکیو اصل د ټولي واقعي نه تاسو خبر یې د میډیا په لار باندې کتلې ده. تقریباً 15-20 دن مخکې مونږ ته اطلاع راغله چې دغلته علاقې کې یو مسله جوړه شوې ده، یو چا خپلې بیبي ته طلاق ورکړی دی 3 او اوس د هغې نه مشکل جوړ دی. یقینا زمونږ کوشش دی چې په علمي ماحول کې کینو، دا مسله په علمي ماحول کې ختم شي، علاقایي مشکلاتو ته خبره ونه رسي. ځکه عوام الناس دغسې وي، هغه غریبان خو که په علمي مسایلو باندې پوهه نه کوي نو بیا ټوپک راخلي، ډانګې راخلي، یا خامخا هغه قوم کې جګړه جوړوي. او د علماو کار هم دی چې هغه مسایل ښه په ښایسته طریقې سره، په احسن طریقې سره هغه حل طرف ته بوځي. زمونږ خپله د 2-2.5 میاشتې انتهایي مصروفې وي. په دې ورځ کې روزانه 5-6 جلسې وي د مدارسو. مولانا حمید صاحب چې رابطه وکړله ما ورته ویل مصروف یو دې ورځ خو بهرحال د حلالو حرامو مسله ده نو لازمي به خامخا ټایم وباسو. نن ورځ چې ما سره د چا جلسې وي هغوی ته ما 2 هفتې مخکې اطلاع وکړل چې ما به حاضري مشکل وي، هغه هم پرېښودې ځکه مسله ده د حلالو حرامو. یو څوک نعوذ بالله په زنا کې اخته کېږي، اخوا بهرني اولاد کېږي، او نو زمونږ فرض دی چې هغوی ته مسله ور وښیو. او د ملک کې دغلته نږدې په دې نوشهره کې دارالعلوم حقاني مدرسه ده چې د په پوره ایشه کې لویه اداره ده، ملګري به شاید ورغلي نه وي. هغه ادارې نه هم فتوا په دغه موضوع چې 3 طلاق د یو مجلس دا 3 طلاقه دي، 3 واقع کېږي، د دې نه پس د رجوع ګنجایش نه وي بغیر د حلالۍ شرعي نه. نو په هغه موضوع باندې مناظره جوړه شوې وه. دلته که ماجي صاحب شاید ناسم دی چې هغوی په ځای کې دا مناظره هلته هغوی په ځای کې ایښودل شوې وه. شته دی حاجي صاحب راغلی، حاجي صاحب دی هغوی اجازت اخیستی و. بیا د مناظرې نه هلته اصول دا طی شوي چې 3 ورځې چې 3 کسان به د دواړه طرف نه د هغه ناصربان خټک باغ کې په حاجي صاحب په حجره کې به مناظره وي. دواړه طرف نه صرف 3 علما، یو کیمرمین زیاتي به څوک نه وي. عوام به د میډیا د لارې بیا هغه مناظره وګوري، هغوی به خپله فیصله وکړي. او بیا میاشت تقریبا هفته مخکې مونږ ته اطلاع میلاو شوه چې د بدقسمتۍ نه چې هغه حاجي صاحب هغه وایي زما په ځای به نه کېږي، دغه غیر مخلف پسې ورغلي وو، په ذهن کې به هغه ته څه ور اچولي وو. خو دا خو یو علمي ماحول کې یو خبره وشي او عبادت ته خلک پرې ګناه نه بچ شي. خو بهرحال هغوی تیار نه شو، ما ته اطلاع میلاو شوه. بیا ما دیو ته وویله دلته د ملګري ناسم دي، ما ورته وویل تاسو داسې وکړئ دیو ته ووایئ چې په چراټ کې نه کېږي، هغه حاجي صاحب نه دی تیار، راځئ پېښور ته سټي ته راشئ، علمي ماحول دی. د دیو 3 مدرسې ورته ما یادې کړلې، د شیخ امین الله صاحب مدرسه، د مولانا د شیخ عبدالعزیز نورستاني صاحب مدرسه چې د دیو مدرسې دي، او د شیخ غلام الله رحمتي صاحب چې د دیو مشران دي. دې 3 مدرسو کې ستاسو ما ورته مونږ ته راباندې ذمهداري راکوي، 3 به مونږ کښېنو، 3 به تاسو کښېنئ. هلته به امن ماحول کې 3-4 غنټې خبره وکړو. عوام به په خپله دغه ویډیو چراټ کې به هم وګوري، په پوره دنیا کې به وګوري، فیصله به وکړي چې هر چا باندې باطل چلته دیو باغې. او مونږ ته راځي څه قسمه د امن ذمهداري غواړي په سټي کې 3 مدرسې زما خپلې ورښودې چې په دې کې درته مونږ د امن ذمهداري درکوو، راځئ. دیو ویې چې نه دا مسله د چراټ ته او دلته به کېږي. نو ما ورته ویل که په چراټ کې یم کې خو هلته خو عوام خو ونه پرېږدو، 3 مولیان به ناست وي. دیو ویل میډیا په لار وي، نو دا که په لندن کې کېو، که پېښور کې کېو، که په چراټ کې یو شی زمونږ مقصود دی چې د امن ماحول کې خبره وشي. بیا د هغې نه هم چې کله مونږ مایوسه شو، ما ورته بله لار ورښودله، چونکې د دیو کار صرف انتشار جوړولي نور څه نه وي. ما ورته پرون بیګا ماسخوتن بار رابطه وکړه. زنده یو ملګری عارف صاحب دیو پسې ورغلي هم دي پرون. هغوی ته وویله مونږ ورته یو د آپشن پیش کړو چې دلته نږدې د په علاقې کې څه نوم دی زرشان دی علاقې
جلوزی کیم کې دغلته غزې دې زم سرکاري دې سرکاري کسان مونږ درته ولاړو او ما ورته قسم دې دا ویل ما ورته زبر په خپل ذاتی کاوړ چیک درکم 2 لک روپۍ په ضمانت کې دا به تاسو سره وي چې مونږ درې راځو تاسو سلور راشو زمونږ په ځای کې تاسو مونږ ته کنځله مو کې زمونږ په ځای کې مونږ تاسو رکنځلو جواب نه درکوي ان شاء الله دیو زمونږ غزي ته تیار نشو ما ورته تاسو چې ته مونږ درتلو ته تیار یو تر من ذمہ داری راکړه نو دی ویل څنګه درکو په خپل باندې مونږ د من ذمہ داری در نو مورته په خپل دې سي ته برتاله مینا من ضمانت درکړه د بوز سره مړ کړ شر جوړ کړه جوړ کړه نو مونږ ته دا مسانو تقریبا 200 ملګری مونږ سره پر رابطه کیو او الله گواه دی قسم دې سار مونږ په سي امر رابطه او ما ورته خپل ویلا ما ورته مونږ په یو علاقه کې مشکل حل کول غواړو فساد جوړول نه غواړو زه په یو علاقه کې فساد ذریعہ جوړ شم خلک به مونږ باندې لعنت وي چې ګوره یو شرعي مسله او دې مولانو فساد سره بدل نو مورته دغه څنګه کو دي څه وکړه ستا ګور ته زدر زم ماته 2 لک روپو چې د امن ضمانت کې راکړه تحریر لیکل راکړه زما په کسانو چالا سوچت کنځلې وکړه بدر دغه به ذمہوار دوی چې نه چک ونه شو نو ما ته خپل ځکه ما من نه راکې زما سي تم ناراضي پتی خپل علاقه بیګا دی کلیپ کړه ما جواب به واپس بکواس وکړو جواب یې ما ترانه محترم بهر هر سهار ورته بیا ما بل کلیپ دریم پرې خو 2:30 بجې مور تر شپې کلیپ کو ما امید چې په ست طریقې به خلک تیار شي او ظلم خامخ